أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. پیغمبر ته تسلی ورکړي. نبی علیہ السلام پورې به مختلف خنداګانې کړي، دا چې کله ورته دا معجزه راوړه، کله ورته دا بله معجزه راوړه، دا حقیقت کې خندا ده، استهزاء ده. بېشکه خندا شوې وه پیغمبرانو پورې ستا نه مخکې، نو ما وله مهلت ورکړه کسانو چې کافرانو بیا مې ونیول. فکیف کان عقاب، نو څنګه دی زما عذاب. افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، آیا هغه ذات چې هغه ولاړ دی، قائم نگران دی، علی کل نفس د هر یو تن، بما کسبت سره د هغه د عملنا. آیا هغه ذات چې الله تعالی دی او قائم نگران دی علی کل نفس د هر یو تن، بما کسبت سره د هغه د عملنا، د انسانانو او د انسانانو د عملونو نگرانی په خپله څوک کوي؟ الله تعالی کوي. وجعلوا، او دا نور داسې نه دي، وجعلوا لله شرکا، او دی ګرځولي د الله تعالی دپاره نور شریکان. قل ته ورته ووایه سموهم، لږ نومونه یې راته واله، ته ووایه دا څوک دي؟ ام تنبئونه، او کنه تاسو خبروي الله تعالی بما دا خبرنا لا يعلم في الارض، چې الله ته معلوم نه دي په دې ځمکه کې چې دا شریکان دي. ام بظاهر من القول، او کنه تاسو هغې ته دا خدایان اسې په نوم باندې وایې، حقیقت کې پړه کې دا خیال دی، نو الله تعالی ته خدا څه څوک نه دي معلوم چې په دې ځمکه کې د هغه نه بغیر بل څوک خدایاني. ام بظاهر من القول، او کنه تاسو داسې خبره کوئ چې بې حقیقته خبره ده. بل زین للذین کفروا مکرهم، بلکې ښایسته شوی دی د کافرانو دپاره، دا کسان دپاره چې کافران یې دي دا سازشونه، وصدوا عن السبیل، او دی بند شوي دي د الله تعالی د دین نه. ومن یضلل الله فما له من هاد، هغه څوک چې الله تعالی یې خطا کړي نو دپاره به نه څوک لار ښودونکی. لهم عذاب فی الحیات الدنیا، دې دپاره عذاب دی په موجوده ژوند کې، والعذاب الآخرة اشق، او عذاب د آخرت ډېر سخت دی. وما لهم من الله من واق، او نه به دې دپاره د الله تعالی طرف نه څوک بچ کوونکی. مثل الجنة التي، چې ځان د عذاب حقدار کړي، د جنت هم ځان حقدار کړي، د جنت ځان حقدار کړي. مثل الجنة التي وعد المتقون، حالت داغ جنت چې وعده شوی د متقیانو سره هغه داره، تجري من تحتها الانهار، چې بهیږي لاندې د ونو د هغې نه، وليأكلها دائم، چې خوراک د هغې همیشه دی، وظلها، او سورې هم همیشه دي. تلک عقبى الذین اتقوا، دا د انجام د کسانو چې د الله نه یریږي. وعقبى الکافرین النار، او انجام د کافرانو جهنم دی. والذین آتیناهم الکتاب، او کسان چې ورکړی دی موږ ته کتاب، دا د یهودیانو هغه مسلمانان را روان وخت کې خبره کوي. په دې کې داسې خلک شته چې دا به مسلمانېږي. دا یفرحون، دی خوشحالیږي، بما په څه باندې انزل الیکه، چې تا ته نازل شوه، من الاحزاب، او په دې مشرکانو ډلو کې من داسې دي ینکر بعضه، چې د دې نه بعضې شي نه انکار کوي، څه به مني څه به نه مني. قل ورته ووایه انما امرت ان اعبد الله، ما ته حکم شوی دی چې د الله تعالی بندګي وکړم، ولا اشرک به، او شرک ونه کړم، الیه ادعو، الله طرف ته خلق رابلم، و الیه مآب، او دغه الله تعالی طرف ته واپسې ده. وکذلک انزلناه حکما عربیا، همداسې رالیږلی دی موږ دې قرآن لره د فیصلې کتاب په عربۍ ژبه کې. ولئن اتبعت اهواءهم، موږ ته تابعداري وکړه د خواهشاتو، بعد ما جاءک من العلم، پس د هغه علم نه چې تا ته راغی. ما لک من الله من ولي ولا واق، نه به ستا دپاره دوستو د الله تعالی نه بغیر. ما لک من الله، نه به تا دپاره د الله تعالی د طرف نه مې ولي څوک دوست، ولا واق، او نه ساتندونکې. ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، او بېشکه لیږلي موږ ډېر پیغمبران ستا نه مخکې. وجعلنا لهم ازواجا وذریه، او د هغې دپاره مقرر کړي وو بیبیانې او اولاد. کله به دا اعتراض هم کاوه چې ته پیغمبر یې، نو ستا بیبیانې او دا اولاد او دا قسمه خبرې، خو دا خو د دنیا د خلکو کارونه دي. دا الله تعالی وایي چې کوم پیغمبر مې لېږلی دی، نو هغه د اولاد او دا بچي خو د هغو ده. وما كان لرسول، او دا حق نشته یو پیغمبر ته، او مناسب نه دی یو پیغمبر دپاره، دا د هغه د وس کار نه دی، ان یاتیه بآیة الا باذن الله، چې پیش کړي یو معجزه مګر د الله تعالی په وینا باندې، او د الله تعالی په حکم. لکل اجل کتاب، د هر یو مقرر شي دپاره، د هر یو فیصلې دپاره، کتاب یو وخت مقرر دی. لکل اجل، د هرې نیټې دپاره کتاب یو مقرر وخت دی، د هر یو کار دپاره چې الله تعالی د هغې فیصله کړې ده، نو د هغې دپاره د راتلو یو وخت دی. لکل اجل معنا لکل امر قضاه الله، د هر یو کار دپاره چې الله تعالی د هغه فیصله کړې ده، کتاب یو وخت وله مقرر دی. یمحو الله ما یشاء ویثبت، خو هغه کتاب داسې نه دی چې الله تعالی یې مجبوره کړی دی چې خامخا به جوړ الله تعالی د هغې کتاب مطابق فیصلې کوي، نه په هغه کتاب کې هم الله تعالی کمی زیاتی کوي.
ګورې الله تعالی علم دی او بیا د هغې نه بعد د هغه علم مطابق یو کتاب جوړ کړی لوح محفوظ. خو دا لوح محفوظ کې چې دا هر څه لیکلي دي نو الله تعالی د دې نه څه مجبوره نه دی چې په هغې کې څه لیکلي دي هغه به کوي. په هغې کې هم الله تعالی د خپلې خوښې مطابق کمې زیاتې کوي. یمحو الله ما یشاء قرآنۍ ته الله تعالی څه چې د هغې اراده شي ویثبتو لیکي پکې چې څه د هغې اراده شي. دا مطلب دی. دې کې بیا دننه ډېرې خبرې چا وې د دې نه مراد هغه ملائک چې په اوږو باندې دي او هغې څه لیکي یو طرف ته او بل طرف ته. حدیث پکې دی ابن الصائب وی ابن جوزی وی چې اذا كان القول كله يكتب چې څه انسان وی دا خو ټول لیکلی کېږي حتی اذا كان في يوم الخميس چې د زیارت ورځ راشي نو طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب. د دې عملنامو نه هغه څیزونه لرې کړي چې نه پکې ثواب شته او نه پکې عقاب شته. هلکه دا داسې که او دا دې خوا راواله او دا واله دا هغه دی پروت دی. دا نه ثواب خبره ده او نه د ګناه. دا ترې لرې کړي چې یا ثوابي او یا عقابي نو هغه پکې باقي پاتې شي. ویثبت ما فيه الثواب والعقاب. دا معنا د ځینو خلکو دا معنا هم کړ. لیکن صحیح خبره دا ده چې لوح محفوظ دا د الله تعالی کتاب خو دی لیکلی خو دی خو د دې باوجود الله تعالی په هغې کې کمی او زیاتی کولی شي. دا مطلب دی. بعضې حضراتو دا ویلی دي چې د دې نه مراد نسخه ده. کومه خبره الله تعالی منسوخه کوي حکم کلم بیا راولي دا هم پکې شامل ده. چا ویل د دې نه مراد دا دی چې الا الموت والحیات والشقاء والسعادة مرګ او ژوند او نیکبختي او بدبختي دا ته نه لرې کوي او بعدې نه علاوه باقي چې څه دي نو هغې کې فرق راځي. دا د الله تعالی خوښه ده. وعنده ام الكتاب او د الله تعالی سره اصل کتاب دی علم د الله تعالی. واما نرینک بعض الذین نعدهم او که چېرته وښایو موږ تا ته ځینې خبرې چې موږ د دې سره وعده کوو او نتوفینک یا موږ تعالی وفات کو نو په دې پروا مه ساته ځکه چې ستا ضرورت او ستا ذمہ داری پوره شوه او نور باقي کار زما دی. فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب. بشکه تا باندې رسونه دا په موږ باندې بیا حساب دی. اولم يروا آیا دا خلک نه ګوري انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها چې موږ راځو د ځمکې ته موږ راځو د ځمکې ته او ننقصها موږ یې کمو من اطرافها د طرفونو د دې ځمکې نه. د دې څه معنا ده؟ نو یو معنا د دې خو صحیح دا ده چې ننقصها من اطرافها موږ د ځمکه کمو. د ځمکه باندې اوس ټول د مشرکانو قبضه ده. ورو په یو یو علاقه کې یو سړی مسلمانېږي نو چې کوم سړی مسلمان شي نو د هغه چې کومه ځمکه ده نو هغه د اسلام په ځمکه کې راغله د شرک ځمکه کمه شوه او د اسلام ځمکه ورو زیاتېږي. هلته خلک مسلمانېږي هلته مسلمانېږي هلته مسلمانېږي نو دا ورو د شرک ځمکه کمیږي. ننقصها من اطرافها او د اسلام ځمکه زیاتېږي. نو یو وخت به داسې راشي حدیث کې راغلی دي چې لا یبقى بیت مدر ولا وبر د لوټو کور به پاتې نشي او د وچغنو کور به پاتې نشي الا ادخله الله الاسلام مگر الله تعالی به هغې ته اسلام وردن نه کي على عز عزیز وعلى ذل ذلیل. که څوک پې خوشحالېږي او که څوک پې خفه کېږي خو دا کار به یو ځل کېږي. دا مطلب بعضې خلکو دا ترجمه کړې ده چې د دې ننقصها من اطرافها نه مراد د علماو وفات دی چې علما وفات کېږي نو دا داسې ده لکه چې د دنیا ځمکه کمیږي. دا معنا هم پکې ښه ده. موت اهلها و موت علمائها و صلحائها. په مکه معظمه کې خو دا معنا نه وه که نه ځکه چې هلته خو ځمکه راغلې ټوله نه وه نو کمه څنګه شوه. هلته خو د کافرو سره به ورو ورو زیاتېده که نه. دا خو ته په هغه وخت کې دا خبره کوه چې کله زیاته د مسلمانانو سره راشي او بیا نیکان صالحان خلک کمیږي نو بیا وایي چې د شیطان زور زیاتېږي او د دې کمیږي. دا خو په رستنۍ خبره بیا شو. والله يحكم الله تعالی فیصله کوي لا معقب لحکمه نشته څوک د الله تعالی حکم لري کوونکی لا معقبه نشته څوک رستو کوونکی د الله تعالی حکم لره چې یا پکې کمیرا پیدا کوي یا بدل کی وهو سریع الحساب. الله تعالی زر حساب کوونکی دی چې کله اراده له حساب کوي. وقد مكر الذين من قبلهم بخساد شنه کړیو د دې خلکو نه مخکې فلله المکر جميعا نو د تدبیرونو ټول اختیارات د الله تعالی سره دی یا ور ټول تدبیرونه الله تعالی پیدا کړی دي یا وای فلله المکر جميعا د ټول تدبیرونو توړ او جواب د الله تعالی سره دی. دا خدای الله تعالی د اراده نه بغیر کار نشي کولای. یعلم ما تکسب كل نفس
پویږي الله تعالی پاک سبحانه چار سره سکی خکې کبد کې وسعلم الكفار لمن عقبت دار او پوی بشي کافران چې چا پر د انجام د ورستنی کورو ويقول الذين كفروا لست مرسلا او کافران ته وی پیغمبر ته پیغمبر نه ول ورته وی کفا بالله شهیدا بيني وبينكم پر دې الله تعالی گواه ما استاد په منځ کې ومن هغه سو گواه پر دې عنده علم الكتاب چې دا سره د کتاب علم د جبرئیل علیه السلام یا وای د دین رستو بس علماء راشي او خلق په دې کتاب باندې ځان پوي کې نو هغه په دې پوي چې دا پیغمبر وو کنه ته مو آیا کنه تاسو خبره ده تا ته وي ته عالم نه هغه ته وي ته پیغمبر نه دا په خوانه قصه ده جی سوره ابراهیم د ابراهیم علیه السلام تذکرہ پکې راغلی دا او دا سورت چې ده دام د مکه معظمه د اخرنی دور سورت ده ولی ځکه دې کې دا اشارات چې دا غینه پته لګي چې دا د اخرنی دور سورت ده لکه مثلا ولنصبرن علی ما ایذیتمونا صبر بکو مونږه او په اسلام بټیک ولاړو اگر چې تاسو مو ته تکلیف را رسوي دارنګ لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا پیغمبرانو ته به وی چې د ځمکې نه بم وباسو یا به زمونږ د دین ته واپس راګرځې نو الله تعالی پیغمبرانو ته بس ورکو تسلی به ورکړه چې لنهلکن الظالمین موږ به ظالمان تباه کو ولنسکننکم الارض من بعدهم او دا غیر تباه نه بس به د ځمکې اختیارات تاسو له درکو نو دا اشاره د دې لپاره وی چې دا اخرنی دور دی د پیغمبر د مرګ منسوبه جوړی پیغمبر به الله تعالی محفوظ را وباسي هجرت به وکي او بیا به دغه ځمکه د دې پیغمبر په اختیار کې راشي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک دا کتاب مونږ ته تر علی غلې ده څه د پاره د مونږ د پاره د تعویذونو د پاره نجی لتخرج الناس من الظلمات الى النور چې ترو باسي خلق د تیرو نرناتا باذن ربهم د خپل رب په توفیق باندې الى صراط العزیز الحمید لار د ذات ته غالب دی حمید صفت لایق دی الله الذي الله چنا له ما في السماوات وما في الارض دا پر دي سچ بسمانو کې د پسما کې وويل للكافرين من عذاب شدید او تبعید د کافرانو د پاره د ولې د سخت عذاب نه سخت عذاب بہت ملاویږي اعاذنا الله من ذلك الذين دا کافرانه کسان دي يستحبون الحیات الدنیا علی الاخرته چې غورکیلا موجوده ژوند په مقابله د آخرت کې ويصدون عن سبيل الله وبندي خلق د الله د دین دا ويبونها وجاو په دې کې کوګواړي لټي اعتراضونه پکې اولئک فی ضلال بعید دا کسان په دې گمراهۍ کې دي وما ارسلنا من رسول نه لګل مو پیغمبر الا بلسان قومه مگر په جبه د قوم باندې چې کم قوم تم پیغمبر لګل چې قوم کوم جبه ویلنو هغه جبه بر دوا ليبين لهم چې دا ورته پورا بیان وکي نو دی وی دي ما ته هم بیا پکارو نو ما ته په پښتو کې لګي ترجمه وشوي خو ته منی کته پوهه ځان نه ګوره کنه فيضل الله من يشاء ونخطا كي الله تعالى گمراه كي سوچ دا غیر ادشي ويهدي من يشاء هدایت كي چا دا غیر ادشي وهو العزيز الحكيم والله تعالى غالب وحكمت والده ولقد ارسلنا موسى بآياتنا بشكل لګل موسی عليه السلام دا بیا د پیغمبر دلیل په توحید لګل موسی عليه السلام سره د خپل آیاتونه ان اخرج قومك من الظلمات الى النور چراو با خپل قوم د تیرون رڼا ته د توحید سبق ول ورکا وذکرهم بایام الله او نصیحت ورته وکړه الله تعالی په عذابونو باندې چې الله وریا عذابونه مور کوي ان فی ذلک الایات لكل صبار شکور بشک په دې کې نخریدار یو د اریتن د پاره چې صبر کوونکی او شکور شکر استونکی واذ قال موسی لقوم اذكروا نعمت الله علیکم او چې کله موسی علیہ السلام یې خپل قوم ته یاد کړه الله نعمت پتا سبحانه اذ انجاکم من آل فرعون چې کله تاسو الله تعالی خلاص کړل فرعونانو یسومونکم سوء العذاب چې رسول به تاسو نه کار عذاب او یذبحون ابناکم ولا لول به تاسو زامن ويستحيون نساءکم جند به پر خود تاسو خزي وفي ذلكم براء ما شومان به پر خود چې خزش وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم او په دې خبرو کې تاسو د رب د طرف نه ډېر به ازمیختو واذ تأذن ربكم کله چې د پیغمبرانو په جواب باندې ستارب اعلان کو موسی عليه السلام خپل قوم ته وي واذ تأذن ربكم او چې کله د هر پیغمبر په جوابان تاسو رب د دې خبر اعلان کو چې ان شکرتم لازیدنکم که تاسو شکریا ادا کړ په نعمتونو باندې زبدل زیات درکم ولا ان کفرتم او کنا شکر مکړه ان عذابی لشدید بشک بیا د ما عذاب ډیر زیات سخت دی وقال موسی علیہ السلام ویلو ان تکفروا که تاسو انکار کوي انتم ومن فی الارض جميعا تاسو چې څوک پس مکه کې دا ټول خلق د الله تعالی توحید نه انکار کوي
نو بیا فإن الله لغنی حمید، بشک الله تعالی به حاجت دی او د صفت لایق دی، پروا نشتا. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، ولنذر اغلی تاسو واقعات دا کسان چې تاسو نه مخکیو، قوم نوح و عاد و ثمود، چې قوم د نوح علیه السلام دی او عادیان او ثمودیان دي، والذین من بعدهم، کسان چې دین رستو راغلي دي، لا یعلمهم الا الله، داغي پوره تفصیلات سوا د الله نه بل چاته نه دي معلوم. خود دومره پته خطا تم لګی کنه چې جاءتهم رسلهم بالبينات، راوړیو دي ته د رسولانو ښکار د ډیرونه، فردوا ایدیهم فی افواههم، نو دی واپس کړه خپل لاسونه په خپل خلو کې. سو معنی کې دې شي کنه خپل لاسونه په خپل خلو کې کړه چې دای سوي د سوچ کې پرې وته چې دا څه خبره کوي سړی پرې ګوته په خلو کې سوچ کې چې دا سوي دا متعجب کا. فردوا ایدیهم فی افواههم، نو واپس کړه دا خپل لاسونه په خپل خلو کې، په خپل لاسونه چکونه لګول د ډېر غصې نه او د ډېر غضب نه. دغه چې پیغمبر دعوت ورکوي نو دا په بيدونو خلکو خو بد لګي کنه، نو په ځان چکونه لګول د ډېر زیات قارنا، او دا معنا هم خلکو کړی دا. فردوا ایدیهم فی افواههم، نو واپس کړه د خپل لاسونه د پیغمبر په خلو باندې، د پیغمبر په خله لاس کې خو چې ګوره خبرې مکوا نه دا سم وایا کنه چې کمزوري بوناغي په خله لاسم کې وې موایا. وقالوا او دیوی فرد وقالوا وی انا کفرنا، بشک موږ انکار کو بما دا غسنا ارسلتم به، تاسو پر علی گل شوی، و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب، او بشک موږ په داسې شک کیو چې هغه پریشان کوونکې شک دی دا هغه سبب باره کې چې ورته موږ رابلې. قالت رسلهم، پیغمبرانو ورته وی اف الله شک، ظالمان ولید الله په باره کې شک کوي، فاطر السماوات والارض، چې به مثله پیدا کوونکې د اسمان نو د ځمکې، يدعوکم الله تاسو له دعوت درکې رابلی مو لیغفر لکم من ذنوبکم، چې تاسو ګناهونه وبخي، ويؤخرکم الى اجل مسمى، او مهلت دل درکې د یو نیټه مقرره پوری، او د دې مهلت نه څه فائدہ والے. قالو دی ورته وی ان انتم الا بشر مثلنا، تاسو خو زموږ په شانتي انسانان یې، تريدون تاسو غواړئ ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، چې موږ بن کې دا عبادت ته چې عبادت زموږ پلارانو کو دا طریقې نه، فاتونا بسلطان مبین، نو راوړئ موږ ته دلیل ښکارا. قالت لهم رسلهم، پیغمبرانو ورته وی چې دا خبره ټیک ده، موږ خو انسانان یو، د پیغمبري داوام کړی دا د خدای داوام نه کړی. قالت لهم رسلهم، وی بدی تر دی پیغمبرانو، ان نحن الا بشر مثلكم، یقینا چې موږ نه یو مگر انسانان یو تاسو غوندې، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، لیکن الله تعالی احسان کوي په چا باندې دا غیر اراده چې خپل بندگانو نن په موږ احسان کړی چې وحیرات را لګی دا. وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان، البته معجزې راوړل زموږ په اختیار کې نه دي، وما كان لنا مناسب نه دي زموږ لپاره دا زموږ په اختیار کې نشته، ممکن نه دي ان ناتيكم بسلطان، چې تاسو لمونږ دلیلونه او معجزې راوړو، الا باذن الله، مگر د الله تعالی د توفیق مطابق او د الله تعالی په وینا دا په حکم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، او په الله د اعتماد کی ایماندار توکل دیو کی. توکل دی په سورۃ یوسف کې پیژندو کړه. وما لنا الا نتوکل على الله، او څه شی ویلی په موږ باندې چې په الله به اعتماد نکو، وقد هدانا سبلنا، او الله تعالی موږ ته خودلې دي طریقې زمونږ یعنی احکام او حرام او حلال او د نجات طریقې او د خلاصې طریقې راته خودلې دي. ولنصبرن علی ما آذیتمونا، او یقینا موږ به صبر کوو او ټینګ به پاتې کېږو په دې ایمان باندې سره د هغه تکلیفونو چې تاسو یې موږ ته رارسوئ. وعلى الله فلیتوکل المتوکلون، او په الله تعالی د اعتماد کې اعتماد کوونکي. الله ته د خلق اوس پاري خپل کارونه چې چاته څوک سپارل غواړي. وقال الذين كفروا لرسلهم، كافرون بپیغمبرانو ته وی جل نخرجنکم من ارضنا، موږ به تاسو وباسو د خپل ځمکې، پیغمبر ته هم داسې وی، او لتعودن فی ملتنا، یا به تاسو واپس کېږئ زموږ د دین ته، موږ سره به دا شرک اختیاروئ. فاوحى الیهم ربهم، نو دې پیغمبرانو ته خپل رب وحی وکړه، لنهلکن الظالمین، چې موږ ظالمان تباه کړو، ولنسکننکم الارض من بعدهم، او تاسو له به د ځمکې اختیارات درکړو د دې نه وروسته. ذلک لمن خاف مقامی، دا حکم او دا وعده د هغه چا دپاره ده چې یریږي زما په مخکې د ودرېدو نه. خاف مقامی، چې یریږي د قیامت په ورځ باندې زما په مخکې د ودرېدو نه. وخاف وعید، او یریږي زما د دمکو او د سزاګانو د وعدونه. واستفتحوا، او پیغمبرانو د الله تعالی نه مدد غوښتو. واستفتحوا، او پیغمبرانو د الله تعالی نه مدد غوښتو، نو بس مدد راغی. وخاب کل جبار عنید، او نامراد شهر ظالم او سرکش او د اسلام سره ضد کوونکی دی. من ورائه جهنم، د دنیا عذاب خلادا دی، وروسته پسې لا دوزخ هم را روان دی. ویسقا من ماء صدید، او دې ته بس کولی کېږي د داسې اوبو نه، صدید چې هغه به وینې او زوي به وي، صدید چې وینې زوي به وي.
غسالة اهل النار او د دوزخیانو نه چې سوزي دا وي اعاذنا الله من ذلك يتجرعه ګوټ ګوټ بیس کی ګنده بمی او گرمی بمی یتجرعه ګوټ ګوټ بیس کی ولا یکاد یسیغه او قریب بنی چې تیر به کی زکه د ډېرې ګرمه او د ډېرې تیزوالی او د ډېر سخاوالی د وجنه به تیرولې نشي اعاذنا الله من ذلك ويأتيه الموت من كل مكان او را بشدتا غم د مرگ او درد د مرگ او سلگه د مرگ من كل مكان د هر طرفنا وما هو بميت خمري بنا د مرگ او د زنکدن حل به تیریږي خمري بنا ومن ورائه عذاب غليظ او د دې ګرمو بونه خو یو ډیر بل عذاب دی د عذابونو قسمونه دي الله تعالی دې تمول امان راکړي مثل الذين كفروا بربهم نو دې کافرانو خو څه نیکیم کړی دي نو نیکي څه شوي ویا غلاړې برباد شو برباد په معنا پوهیږئ باد څه ته وایي هوا ته برباد یعنی هوا ویوړي برباد مثل الذين كفروا مثال دا کسانو چې کافران دي بربهم چې انکار کړی د خپل رب د خبرې د منلو نه اعمالهم د دې خو بس اعمالي په دې اعمالو ځینې خلک ډېر نازېږي اعمالهم د دې اعمال چې دي کرمادن پشان د خیرو رماد څه ته وایي کرمادن پشان د ایرو دي اشتدت به الريح چې تیز سیلۍ پې راشي نو چې په سیلۍ په ایرو سیلۍ راشي نو برباد نشي برباد حاجی په دې باندې سیلۍ راله نو بل لاړه اعمالهم دا برباد د دې ځای نه راوستی شوی دی الله اعمالهم د دې اعمال چې دي کرمادن پشان د ایرو دي اشتدت به الريح چې تیز سیلۍ پې راشي فی یوم په هغه ورځ کې عاصف چې د تیزې سیلۍ ورځي بعضې موقع داسي بعضې زمانه داسي چې په هغه کې سیلۍ ډېرې تیزې راځي لا يقدرون مما كسبوا على شيء دي طاقت نه لري دا هغه عملونه چې دي کړي دي على شيء په صحیح سبانه دا غي دا فائدې نه دا غي فائدہ ورته نه ملاويږي دا غي څه نتیجه ورته نه ملاويږي ځکه بنیته ځکه چې نیت ټیک نه و ځکه چې ایمان پکې نه و ذلك هو الضلال البعيد دا ډېره لویه ګمراهي ده چې سړی عمل وکړي او نتیجه ورته ملاو نشي اعاذنا الله من ذلك الم تروا ولې ته نه ګورې ان الله خلق السماوات والارض بالحق چې الله تعالی پیدا کړ اسمانونه او ځمکه بالحق د حکمت مطابق ان یشاء یذهبکم که غواړي تاسو به ختم کړي ویات بخلق جدید او نوی مخلوق برا پیدا کړي وما ذلك على الله بعزیز او دا خبر الله تعالی ته ګرانه نه ده وبرسول الله جميعا دا به د قیامت په ورځ دا ټول خلق الله تعالی ته رامخامخ شي برزو بخامخ بشي الله تعالی ته په میدان حشر کې فقال الضعفاء للذين استكبروا نو وای به کمزوریا کسانو ته چې هغې تکبر کړی و وای به کارکنان خپلو بېدینه لیډرانو ته وای به بېدینه شاګردان خپله بېدینه استادانو ته او وای به بېدینه مریدان دی خپلو بېدینه پیرانو ته دا پکې وایه ښه چې بیا داسې نه وایي چې غیر الله کم دی تماچه مې پسې راوړې ده وی هغه غیر الله کم دی دی ونه نه دې د خلاصومه دنیا چې ورته یې وښیې چې غیر الله څوک دی دا مطلب دی فقال الضعفاء نو وایي به هغه کمزوري للذین استکبروا کسانو ته چې ځان یې لوی ګڼلی و انا کنا لکم تبعا مونږ خو تاسو پسې در پسې یو څې وې ورته وې مونږ ستاسو وې ته سر یې او زه دې لکۍ یم حاجي انا كنا لكم تبعا مو خو تاسو پس در پسیو فهل انتم مغنون من عذاب الله من شيء ولتاسو بس کون کې زمون د عذاب د الله تعالی نه څه شي په دنیا کې خو چې موږ تاسو تکلیف راغی نو تاسو ته هم ټلیفون کو ها نو تاسو به سبا دوړه دباو شروع کړ چې ګوره هغه کدا سړی را پرېل دا الګا دا غل دی پولیس به سړی ونیسي غل نو سیب بوته دی الګا دا خو زما سړی دی ښه سیب نو بیا به درځینو وی ګوره چې دا په جیل کې شپه ونه کی او زما سړی دی نو په دنیا کې خو دا کارونه کول نو نن څنګه چللی اوس به م خلاص کړي که نه فهل انتم مغنون عنا ولې تاسو یې بچ کوونکي زموږ من عذاب الله من شیء د عذاب د الله تعالی نه څه شی قالو دی به ورته وایي لو هدانا الله لهدیناکم که موږ ته الله تعالی د ایمان توفیق را کړی وی نو تاسو ته به هم په دنیا کې د ایمان خبرې ښودلې وی په دنیا کې هم درته د انګا بنګا ځکه وی چې موږ د ایمان نه خبر هم نه ونو لو هدانا الله لهدیناکم که موږ ته الله تعالی چرته د هدایت خبره ښودلې وی او توفیق د ایمان را کړی وی لهدیناکم بیا به هم په دنیا کې هم ستاسو ښه تربیت کړی وی نو تاسو به هم په دوزخ کې نه وی موږ به هم نه وی خو موږ خو په دنیا کې ګډې وډې زده کړې وی نو تاسو ته هم دغه انګا بنګا وی نو سواء علینا اوس خو برابر اوس وخت تللی دی سواء علینا اوس برابر ده په موږ باندې اجزعنا ام صبرنا که موږ پریادونه کوو که صبر کوو ما لنا من محیص موږ دپاره د خلاصې ځای نشته اعاذنا الله من ذلک
وقال الشیطان لما قضی الامر، نو دا ټول خلق به جهنم ته ورشي. نو الته خو شیطان بیا د دې لیډرانو لیډر دی کنه، دا مې سم لیډر دی. نو هغه شیطان به بیا د ور په منبر ناشي او د خلکو ته تقریر کوي. د جهنم افتتاحي پروګرام وي، اعاذنا الله من ذلک. دا به د جهنم صحیح، دا به افتتاحي پروګرام وي، دا به سرمنی انسټالیشن وي. نو په دې کې چیف ګیسټ څوک دی؟ بیا هلته ټول نلوي شی په جهنم کې څوک دی؟ ابلیس. نو ابلیس به پکې تقریر کوي، به نور کوړه مازدین د بیا تاسو ګوري، بیا دا کوړه مازدین دی بیا تاسو دې په څوک تقریر نه ورکړي هلته. نو به خطل یالته پکې څوک تقریر هم نه درکې، کم از کم تقریر هلته څوک کوي؟ ها جی شیطان به کوي. وقال الشیطان، شیطان بوای لما قضی الامر، ارکل چې فیصله وشي د ټولو معاملاتو، جنتیان جنت تلاړ شي او جهنميان جهنم تلاړ شي. په جنت کې خبر سړی بادشاہي، په جنت کې بار سړی سي هر سړی به بادشاہ، په جهنم کې بد دغه شیطان به ته خبرې کوي. لما قضی الامر، چې کله فیصله وشي د کار، ټول ارس خبره ختم شي، دی خوا جنتیان جنت تلاړ شي، دوزخیان دوزخ تلاړ شي. دی به وتوای ان الله وعدکم وعد الحق، اوس رښتیا شروع کړو. بېشکه الله تعالی تاسو سره وعده کړې وه، رښتینې وعده چې جنت او دوزخ را روان دي، او په ایمان جنت ملاویږي او په کفر به جهنم ته ځي. ووعدتکم فاخلفتکم، ما هم در سره وعده کړې وه خو زه د هغې مخالفت کومه، ما د خپلې وعدې ما وې هېڅ هم نشته مړه. بابر بعیش کوش کې عالم دوباره نیست، مزې کوه، یو څو ورځې مهلت دی او بیا به کېږي، بیا چې کله بیا راله بیا به ګورو. وما كان لي عليكم من سلطان، نو زما خو پتا سو باندې سوس نه کېده، څه طاقت مې در باندې نو، په زور مې نه وې راوستي. الا ان دعوتکم، لیکن ما خو صرف د دعوت کار کاوه، ما خو صرف دعوت کاوه، ما خو صرف بلنه کوله. شیطان هم دعوت ورکوي. الا ان دعوتکم، ما خو صرف را بللی وی، صرف دعوت مې در کړم، خو په تاسو کې هم څه نخره وکړه نه که ما در دعوت در کولی، خو د تاسو کې څه چل نه وی، نو ولې به راتلی؟ دعوت خو بل چا هم ورکوه، قرآن ته هم خلکو دعوت ورکوه، نو هلته ولې نه تلې؟ ګورئ کم سړی چې په میله کې غویه والي، نو دا سړی یوازې میلې ته نه تللی، دا غویه هم میلې ته راغلی، ځکه یې دا سړی په میله کې والي که نه. پوهېږې په پښتو که نه؟ نو دا کم سړی دا شیطانو ته اوس داسې وایي، وایي زه ما خو تا له دعوت درکړه، نو تا ولې زما هغه اورېده، ولې بل څوک نه و چې هغه هغه دې اورېدلي وي؟ خو چل په تا کې متعلم داسې لیډر پکار و چې هغه تا ته داسې خبرې وکړي، نو وایي ما مه ملامته کوه، ځان ملامته کوه. تم په دې پسې ګرځېدې چې تا ته څوک داسې مسله بیان کړي لکه دا ما، نو ما ستا نه فایده واخیسته او تا زما نه، تا زما په شان لیډر کتو او ما ستا په شانې کوړې مازدین کوته. څه پوه شي په پښتو؟ نو لږ به مې نور په تفصیل پوه کړی وی، خو چې لږ وخت ډېر وی، یو 3 میاشتې دا دوره وی که نه، نو بیا به مې ته ښه صحیح پوه کړی وی. دا مطلب دی فاستجب الا ان دعوتکم، مگر ما خو تاسو ته صرف دعوت درکو، فاستجبتم لی، او تاسو فوراً بې تپوسه زما خبره ومنله، ځکه چې په انتظار وی چې داسې دعوت به څوک راکوي. خلک داسې مسله غواړي، د هغه د طبیعت مسله ورته وکړي، یاره جي وایي زبردسته مولوي صاحب دی، او چې د هغه د طبیعت نه خلاف دا پوزه به تره وتره وکوي، مړه وایي په هر چا پورې نښتی دی، دا قرآن په هر چا پورې نښتی دی، څوک یې پرېښوده. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی، ما ملامته کوئ، ولوموا انفسکم، او خپل ځانونه ملامته کوئ، ځکه چې په تاسو کې په خپله څه نخره مخره وه، تاسو کې څه خپله څه خارخ و، چې چل نه پکې و. حاجي ما ته څه وایه، ما خو صرف چغه واله. ما انا بمصرخکم، زه نه یم ستاسو فریاد اورېدونکی او خلاصونکی، وما انتم بمصرخی، او تاسو هم ګورئ زما خلاصونکي نه یې. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، او که تاسو ما ملامته کوئ نو ګورئ زه سره دا منه، انی کفرت، زه انکار کومه، بما اشرکتمونی، په هغه خبره چې تاسو زه د الله تعالی سره شریک کړی یم، من قبل د دې نه مخکې. ګوره دا څنګه د بلا بچی دی، دی ته وایي تاسو خو زه د الله تعالی سره شریک کړی وم، خو په دې شریک کولو کې ولې زما څه پیدا وه؟ نه وایي نخره چل په تاسو کې و، خارخ په تاسو کې و، نیتونه ستاسو ټیک نه و، تاسو غلطه خبره خوښوله. نو مطلب یې دا دی په ما هم څه احسان نشته چې ما نه هم لوی شی جوړ کړی و، دا خو ستاسو خپل څه حاجتونه او مطلبونه و، د هغې دپاره او ما د هغې نه دا فایده واخیسته. ما له ستاسو غوندې کارکنان پکار وو او متبعین پکار وو، او تاسو له زما غوندې لیډر پکار وو، ما له سره ملامت یم. داسې خبرې به راته کوي بیا. ښه ان الظالمین لهم عذاب علیم، د ظالمانو دپاره ډېر دردناک عذاب دی. او د دې په مقابل کې
وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات ودن بشا کسان چې ایمان راوړي او عملونه صالح کړي ښه جنات داسې باغونو ته تجري من تحتها الانهار چې بهیږي بلان دونه داغې نه ولي خالدین فیها همیشه پکې اوسېږي باذن ربهم د خپل رب په توفیق او د خپل رب د فیصلې مطابق تحیتهم فیها سلام دعاګانې او ملاوېدل به یو بل سره دای چې سلام سلام به وي یو بل ته به وي السلام علیکم السلام علیکم الله دې مونږ ته راکړي الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه وس د بوټي د میوې پته د سنه لګي د بوټي نه چې هلکه میوې دا ده یوه میوه دغه ده چې تا دا مخکې ولیده چې شیطان سوی په جهنم کې بله میوه دا ده چې د جنت له سړی بوځي بله نتیجه دا ده نو دا دوه ونې کم ځای دي دا دوه ونې کمې دي وایي دا دوه ونې دوه خبرې دي یو خبره د توحید ده چې هغه داسې میوې نیسي چې سړی جنت ته بوځي او بله ونه د شرک ده هغه داسې میوې نیسي چې سړی چېرته بوځي جهنم لا نو د هغې مثال بیان الم تر ولتن ګورې کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه څنګه بیان کړی دی الله تعالی یو مثال هغه کلمه هغه مثال څه شی دی کلمه طیبه یو ډېره خوږه او پاکه خبره ده ډېره خوږه او ډېره پاکه خبره ده کشجرة طیبة لکه یو ونه ده چې ډېره مزیداره او پاکه ده لکه د کجوري ونه اصلها ثابت د هغې جرړې ډېرې کلکې دي وفرعها فی السماء او څانګې بر اسمان ته ختلې دي تؤتي اکلها ورکوي خپلې میوې او خپل فصل کل حین په هره موقع د میوه کې باذن ربها د خپل رب په حکم باندې ښایسته ښایسته مزیدارې کجوري کوي کجوره ډېر زبردست دا د انسان دا حدیث کې راغلی عبدالله ابن عباس ترجمه وکړه وایي دا د دې نه مطلب کجوره ده نو موږ به کجوره معنا کوو ویضرب الله الامثال داسې مثال د دې کلمې دی کجوري مثال د کلمې دی اصلها ثابت چې د دې په دې ځمکه کې جرړې دي او یو جرړې د مؤمن په دې زړه کې دي او فرعها فی السماء او څانګې په اسمان کې دي څنګه دا لاسونه دا خولې دا دماغ دا سر او دا سترګې او دا ژبه دا د دې څانګې دي او دا میوې ورکوي دا لاس ښه کارونه کوي دا سترګې ښه ځایونو ته ګوري دا غوږونه خوږې خبرې اوري دا ژبه ښې مزیدارې خبرې کوي دا د چا هغه د مؤمن هغه او دا بل هغه څه کوي نو هغه ته اورئ که نه وخت په وخت ويضرب الله الامثال للناس او الله تعالی بیانې مثالونه د خلکو د پوهولو دپاره لعلهم یتذکرون دې دپاره دا خلک نصیحت قبول کړي ومثل کلمة خبیثة او مثال د هغې خبرې چې هغه پلیته خبره ده د شرک خبره ده کشجرة خبیثة د دې مثال د هغه پلیتې ونې دی اجتثت من فوق الارض چې هغه د ویښ نه رایستې شوې ده د پاسه د ځمکې نه او ما لها من قرار دا غې دپاره په ځمکه کې څه قراری نشته جرړې په ځمکه کې نشته داسې بوټی دی چې د هغې جرړې په ځمکه کې نه دي او د ځمکې نه یعنې دا ځمکه هغه قبلی نه دا د شرک مثال دی شرک دا ځمکه نه قبلی اسلام یې قبول کړی دی د آدم بابا نه واله تر د نننۍ ورځې پورې د ایس د سړي زوی داسې ونه کړی شو هېچا داسې ونه کړی شو چې د اسلام د مخ د ځمکې نه ورک کړي ولې ځکه د دې جرړې د انسانانو په زړونو کې دي الستو بربکم قالوا بلا کې مې راته ویلو او د دې جرړې په دې ځمکه کې دي نو دا د دې دنیا نه نه ورکېږي او د اسلام نه علاوه د کفر نه په ځمکه کې جرړې شته ځکه چې په دې ځمکه کې اول اسلام او نه د انسان په دې زړه کې چاته څه جرړې شته نو دا کله یو شکل راوړي او کله بل د شرک بې شمېره شکلونه وځي او راځي او هغه په دې ځمکه کې قراری نه نیسي او اسلام د اسلام خلاف چې څومره سازشونه په دنیا کې دي که دا د کفر خلاف د دې په زره مایسه وشو نو د کفر به نوغې ورکي او اسلام دا دی برقرار دی ورځ تر ورځه بیا ترقي کوي دا بیا په ترقۍ روان دی الحمدلله پوهېږې په دې پښتو که خو دا ونه څه کومه یوه ده دا شجره خبیثه د دې څه مثال دا څه شی دی نو دې ځای کې ما د زاد المسیر یو حواله ولستا چې عبدالله ابن عباس وایي چې انها الکشوثا دا پلیته ونه کشوثا دی ما وی چې ډېره دا پته و دا اوس صحیح مثال کشوثا پېژنې هغه میچکۍ هغه میچګۍ ورته وایي که څه ورته وایي په پښتو کې میچه چې ورته وایي د هغه یو داسې بوټی دی دا کیرڼې میرڼې باندې مي په دې بعضې بوټو باندې په دې لارو کې هغه چې ته ګورې نو هغه په خپله د هغې جرړه نه وي په ځمکه کې بوټی بلی او د داسې څانګه میچه غونته کې بوټی دی دا په دې بوټي را خوره شوي چې ته وګورې چې دا د کوم ځای نه راغی نو د ده د ځمکې نه جرړې د ده په ځمکه کې نه وي دی خوراک د دې بلې ونې نه حاصلوي نو پته ولګېده چې دا کوپر چل ټول د چا نه زده کوي دا د اسلام نه ټولې خبرې راغستې دي
پوهېږي دا د حکومت طریقې د اسلام نه زده کوي، دا د عدل او د انصاف طریقې د اسلام نه زده کوي، خو د خپلې خوښې هغه ترې رالي او هغه نور پرېږدي. تا ته ما واقعه بیان کړې وه که یو ځل ما ته په برطانیه کې یو انګریز خبره کوله، ګپ بم لګاو پکې عیسایان. نو ما ته ویې څنګه زمونږ دا وطن دی خوښ شه که نه؟ نو ما یې دی د خپل وطن نه متاثر دی. نو ما یې ولې ستا په وطن کې څه کمال دی؟ په څه د سړي خوښېږي؟ وایي نه اوس ګوره ګڼه په دې کې خو ډېر د کمال څیزونه. ما مثلا لکه څه شی ته ووایه. نو وایي که نه ګوره دا چایلډ بینیفټ چې دی او دا سوشل سیکورټي چې دی دا بېروزګاري الاونس دی او چې ماشوم پیدا شي نو دا ورله ورکوي، ماشوم له وظیفه مقرر کړي. نو وایي دا څومره زبردسته خبره ده، نو دا دې خوښه نه شوه. نو ما ورته ووایي چې دا راته ووایه چې دا چل تاسو د چا نه زده کړی دی؟ ما دا چل هم د چا نه زده کړی. نو غلی شو. نو ما ته وایي ته ووایه زه د چا نه مې زده کړی؟ ما یې زموږ نه. وایي څنګه؟ ما دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کړی، هغه به ماشوم چې پیدا شي وظیفه به ولا مقرر کړه، او چې حضرت عمر رضی الله عنه علاوه ته ما ته وښیه دا چا؟ وایي یاره خبره خو دې بالکل ټیک ده، مونږ هم د حضرت عمر رضی الله عنه زده کړی دی. نو مې بیا تا نه متاثر شم که د حضرت عمر نه؟ نو بیا راته وایي چې یاره ته خو د پاکستان یې که نه؟ ما وایي نو په پاکستان کې دا شته؟ ما وایي نه. وایي تاسو پاکستانیان ولې د حضرت عمر رضی الله عنه نه زده کوو؟ نو تاسو ووایئ زه به ولې څه جواب ورکوم اوس؟ نو ما ورته وی چې دا راته ووایه چې هغه زمونږ په سټونو چې حکومت کوي هغه زما شاګردان دي که ستا؟ نو بیا یې سټ وګوره ویا خو زمونږ شاګردان دي. نو مې دا به دې ورته ښودلي وی که نه؟ یا به دې ما ته پرېښودي وی چې ما ورته سبق ویلی وی، او یا به دې څه په خپله به دې ورته دا چل ښودلی وی. نو په هغه وخت کې خو غلی شو، خو چې کله بیا رخصتېده نو ما ته یې ویې ستاسو د وطن نه چې دلته خلک راشي سبق یې زده کولو. نو هغه ګډا مډا یې زده کوي، شرابونه یې زده کوي، بربنډتوب یې زده کوي، د عقل کار نه یې زده کوي دلته. وایي د عقل شی نه یې زده کوي. څه پوه شئ په پښتو باندې؟ نو کشوسا دې وپېژنده، دا د شجره خبیثه د دې کفر کې چې څومره نیکۍ تا ته ښکاري، په دې کفر په نظام کې چې تا ته څومره خوبۍ ښکاري، د دې خوبو بنیاد هغه به په اسلام کې ګوري. د دې سره بنیاد نشته. د دې مثال خو د میچې د بوټي دی، د هغې په ځمکه کې جوړې کم دي. هغه د اسلام نه خپله رڼا او خپل خوراک راخلي. په پته پوه شوې که پوه نه شوې؟ دې باندې زه پوه شم، خوشحاله شم. ما یاره دا مثال ډېر مزېدار دی. شجرة خبیثة اجتثت چې رایستلی شوي من فوق الارض د ځمکې نه د پاسه، ما لها من قرار د هغې دپاره څه قراری نه وي په ځمکه کې، شرک له قراری نشته په ځمکه کې. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، په ثابت کلک پاتې کوي الله تعالی ایماندار په مضبوطه وینا د توحید باندې په دې موجوده ژوند کې او په آخرت کې هم. ویضل الله الظالمین، او خطا کوي الله تعالی، ګمراه کوي الله تعالی ظالمان. ویفعل الله ما یشاء، او کوي الله تعالی هغه څه چې د هغې اراده شي. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، دا د مکې د خلکو سره خبره کوي. الم تر ولې ته نه پوهېږې؟ تا نه دي کتلي الی الذین هغې کسانو ته بدلوا نعمت الله کفرا چې بدلې کړه د الله تعالی نعمت په ناشکرۍ باندې. الله تعالی ولې نبي ورکړو او د نبی د شکر په ځای باندې د الله د شکر په ځای ناشکري وکړه، انکار یې وکړو. وحلوا قومهم دار البوار، او واچو خپل قوم کور د تباهۍ ته. داسې خلک پکې وو که نه؟ داسې مشران پکې وو. وایي د دې خبرې ته غوږ مه ږدئ، نه په خپله م غرق وو، خپل قام یې م غرق کړو. نو تا هغه سړی پېژنې چې تا غرقوي، نو چې غرقوي دي نو هغه ته ښه په خوشحالۍ ناستې. پوهېږې په خبره؟ خو دې نه خبرې. احلوا قومهم دار البوار، ورکوزی که خپل قوم، ورنازلی که خپل قوم کور د تباهی د بربادی ته چې هغه جهنم دی. یصلونها، ورننوځي به ورته ټولو بئس القرار، او ډېر بس ځای د قرار دی دغه جهنم. اعاذنا الله من ذلک، او ولې به ورځي؟ ځکه چې وجعلوا لله اندادا، دې ګرځولي او مقرر کړي د الله لپاره شریکان، لیضلوا عن سبیله، چې خلک ګمراه کړي د الله د لارې نه. قل ورته ووایه تمتعوا، مزې وکړئ یو څو ورځې، فإن مصیرکم الی النار، نو ستاسو واپسې دوزخ ته ده. قل لعبادي الذین آمنوا، ووایه زما هغه بندګانو ته چې ایمان راوړی دی، یقیموا الصلاة چې مونځ قایموي، وینفقوا مما رزقناهم، او خرج کړي د هغه مالونه چې موږ له ورکړي دي، سرا وعلانیة پټ او ښکاره، چې کله موقع من قبل ان یاتي یوم، مخکې د راتلې د هغو ورځو نه، لا بیع فیه ولا خلال، چې پای کې به خرڅول اخیستل هم نه وي، او بېدینه دوستی به هم نه وي، ولا خلالا، او دوستی به هم پکې نه وي. متقیان خو به د یو بل دوستان وي، خو بېدینه خلک به دوستي نشي کولی، ځکه د هغې د متقیانو دوستي په څه مبني ده؟ د الله تعالی په رضا، نو هغه سبب نه کټ کېږي. او د بېدینو خلکو دوستي په څه مبني ده؟ په مفاداتو، نو هغه مفادات د دنیا سره پاتې شو. دا مطلب شو.
الله الذي خلق السماوات والارض الله هغه خدای دی چې پیدا کړ اسمانونه او زمکه وانزل من السماء ماء او را کوزي کړی د اسمان نو فاخرج به د ورجزونه فاخرج به من الثمرات رزقا لكم لو باشر دی ورج او بو په ذریعہ باندې میوه تاسو خوراک لپاره وسخر لكم الفلك او تابع کړی تاسو لپاره الله تعالی د کشته لتجري في البحر بامره چې روانه په دریاب کې د الله تعالی په حکم وسخر لكم الانهار او الله تعالی تاسو لپاره تابع کړی دا نهرونه او دا ولې او دا سندونه او دریابونه تاسو ته فائدې علی کنه خو سخر لكم فائدہ پکې ستاره او مسخر د چا دي د الله تعالی تابع د چا دي د الله پاک وسخر لكم الشمس او تابع کړي د تاسو د فائدې د پار انور والقمر او سپومه دائبین چې په یو بل پسې پرله پسې روان دي وسخر لكم الليل والنهار او تابع کړي تاسو د فائدې د پار شپه او ورځ نو شپه او ورځ تابع ده نو ورځ تابع ده نجی په تابع د الله تعالی له او فائدہ پکې زمونږه ده وآتاكم من كل ما سألتموه او الله تعالی تاسو له درکړي ټول هغه څه چې تاسو ورته محتاج وي موږ څه ته محتاج یو نو تا ته ما ویل دا سر او دا سترګې او دماغ او عقل او پوهه او ذهن او فکر او ماحول او نور او سپومه او ورځ دا موږ د الله تعالی نه غوښتو نه وآتاكم او تاسو له الله تعالی درکړو من كل ما سألتموه د ټول هغه څه چې تاسو دا غي سوال کړو په زبان حال یعنی تاسو ته محتاج وي وان تعدوا نعمت الله او تاسو شماره د الله تعالی نعمتونه لا تحصوها پشمار کې نشي راوسته ان الانسان لظلوم كفار بشک انسان ظالم هم دی او ناشکرم دی د دې نه مراد کوم انسان دی کافر واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا نو دی بد ابراهيم عليه السلام نوم بار بار غسته دی مکی خلکو نو ځکه بیا د ابراهيم عليه السلام واقع چې ابراهيم عليه السلام د دې لپاره د کعبه جوړه کړې و چې دې کې د شرکی کدی د پاره جوړ کړو چې دلته توحیدی نه ته په توحید نه پرې دی واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا او چې کله ابراهيم عليه السلام ویل چې اې د مربا اجعل هذا البلد امنا وګرځه ودا خار د امن خار او چې کله آباد شوی وجنبني وبنيا او بچ کما او زما بچي ان نعبد الاصنام د دې خبره نه چې موږ بندګي وکړو د بوتانو نو دا خو تاسو خو د بوتانو بندګي کوي ابراهيم عليه السلام به خدای زما بچي ته بچ کی رب انهن اضللن كثيرا من الناس اذا ما رب دي بوتانو ډېر خلک گمراه کړل انسانانو نه ومن تبعني فانه مني چا چې ما تابعداري وکړو د زمانه ده ومن عصاني او چا چې زمانه فرمانی وکړه فانك غفور رحيم تبخن کې مهربان ہے کہ بخین استا اختیار ده ربنا اذا من رب اني اسكنت من ذريتي ما وسولدي صحیح صدق خپل بچو یو خزا او بچي بواد غیر ذی زرع پدا سے درک چا فصل والا ندا عند بیتک المحرم استاد عزت من کور پخوا کی ربنا لیقیم الصلاة اے زما رب توفیق لور کی چې مونږ قائمای خپل بچو ته داسه دعا کوه ها خدای پاک غټه کې چې مضبوط تکړه شي او غټه مټه ولا ور کې چې دوبۍ کې مزدوری کوي دا مو آیا او یا زما په خوا کې ورسې بریتای چې څوک راته بیا سویل نشي کېدې شي بیا تا ته براو ګرځنو بیا ربنا اذا من ربا اني اسكنت من ذريتي ربنا ليقيموا الصلاه اذا ما ربا توفيق لورکه چې منځونه قائم کی فجعل افئده من الناس وغرذوا دې اسرنا د من الناس د خلقو تهوي اليهم چې دې ترا متوجي شي من الناس د خلقو تهوي چې پچا کې ساقل او سړیتوب او انسانيت د به کعبه پر قدر باندې پويږي تهوي چې مائل اليهم دیتا ورزقهم من الثمرات او دې لورکه فیدونه فیدی میوه باغونه د ببل ځای کې میوه دي خوري کارخانه دی ببل ځای کې او کپڑا دی الته ملاويږي او پروډکټس دی الته پیداوار دی الته ملاويږي بداغه دعا ده ورزقهم من الثمرات او ورکی دی لا فیده او منفعتنا پدې بن پوشي میوه او فصلنا او پیداوارونه د نور زینو ارزه کی چی خو چې فائدې دي ته ملاويږي لعلهم يشكرون دې د پر دې شکریا ادا کی ربنا اذم غربا انك تعلم ما نخفي وما نعلن تا پته دا چې موږ پرې ورکه پټ سدي او چې ښکارا سدي وما يخفى على الله من شيء خلقنا خو پټ شي نه پټيږي د الله تعالی نه څه شي فل ارض پسما کې ولا په سماو نه پاسمان کې الحمدلله الذي شکر دې هغه الله لرا وهب لي چې ما ته راو بخل د خپل طرفنا على الكبر د بډاوالي باوجود اسماعیل و اسحاق اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام ان ربی لسمیع الدعاء بے شک زما رب دعا اوریدن کہے دا
رب اجعلنی مقیم الصلاة، اے زما رب ما مقرر کی ما اگردے، ما پابند کی ما اگردے، قائم ان کے دمنزو، ومن ذریتی و زما پاولاد کی مداش خلق مقرر کی، ربنا وتقبل دعا، اے زما رب دما دعا قبول کی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے زما رب ما وبخیر زما مور و پلار، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، او ایماندار چې په کوم ورځ باندې حساب ودرېږي د قیامت په ورځ. آمین پی وایا. او ولوالدی مور خو مسلمانه وه خو پلارې بیا وروسته ورته پته ولګه تاسو توبه کې ویلي دي تبرأ منه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اوس مسلمانانو له تسلي ورکوي چې دلایل خو مې راته ووي خو خیر دی تسلي ساتئ مشکلاتو کې صبر کوئ. ولا تحسبن الله بالکل ګمان مه کوه په الله تعالی باندې غافلا چې دی ناخبره دی عما يعمل الظالمون دا هغه عمل چې ظالمان کوي. انما یؤخرهم بشکه الله تعالی دې رستو کوي لیوم هغه ورځ ته تشخص فیه الابصار چې بوټي به راوځي په هغې کې سترګې کړاغې به راوځي په هغې کې سترګې. سړی چې ډېر سخت متحیري نو دا سترګې داسې بوټي راوتي کړاغې راوتي چې داسې دي داسې کله ګوري کړاغې سترګې یې نیولې دي او سترګې رپوي هم نه ځانه خبره هم نه وي خو به یو سوچ کوي او داسې یو شي ته ګوري ناشي داسې چل شي. مهطعینا منډې به وهونکي یو خوا بل خوا به منډې ګډې وډې وی او مقنعي رؤوسهم یا وایه مهطعینا دا مهطعینا الی الداعی چې څوک یې رابلي هغه طرف ته به آواز کوي بلون کی طرف ته رواني یا جهنم طرف ته. مقنعي رؤوسهم اوچت کړي به خپل سرونه او یا ښکته نیولي به خپل سرونه دواړه معنا ټیک ده. اقناع اوچتولو ته هم وایي ښکته کول لیکن تفسیر قرطبي وایي چې دا اوچتولې په دې عرف کې ډېر مشهور دي. مقنعي رؤوسهم اوچت به نیولي دا خپل سرونه دا او لا يرتد الیهم طرفهم نه به واپس کېږي دې ته دې دا نظر ځکه چې حیران دي کنه سړی چې په خپل طبیعت ګوري نو کله ګوري کله واپس ګوري کله بیا خو چې بالکل حیران نو داسې ګوري او هغه سترګې رپوي نه ځکه دا متحیر دی ډېر زیات. لا يرتد الیهم طرفهم نه به واپس کېږي دې ته دې نظر یعنې یو بل ته به هم نشي کتی. وافئدتهم هوا او زړونه به یې خالي د صبر نه زړونه به یې خالي د اطمینان نه دا معنا هم ټیک ده. که دا فؤاد زړه ته ووایې او که فؤاد هغې ځای ته ووایې چې په کوم شي کې زړه دی نو وایه افئدتهم د زړونو هغه لوښي چې زړه په کوم ځای کې دی هوا هغه به خالي او زړه به یې د خولې له راغلی دواړه معنی ټیک دي. وافئدتهم هواء او زړونه به یې د صبر نه خالي او د اطمینان نه به خالي یا وایه وافئدتهم د زړونو هغه لوښي د زړونو هغه ځای نه دی چې په کوم ځای کې زړه دی نو هغه ځای به خالي پروت وي او زړه به کوم ځای کې اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین چې زړونه به د حنجرې او تړتوړي ته راورسېږي او د غم نه به ډکي. اعاذنا الله من ذلك. مؤمنان خو به خوشحالي الله دې خوشحالي مو ته راکړي. وانذر الناس یوم یاتیهم العذاب. هوا معنا خالي هوا پېژنې هوا معنا څه ده هوا د هوا ته نه وایي په عربۍ کې هوا معنا څه خالي. حسان ابن ثابت ابو سفیان ته ویلي و کنه الا ابلغ ابا سفیان عني ابو سفیان ته زما له طرف نه ورسوه چې فانت مجوف نخب هواء فانت مجوف نخب هواء چې تاسې ډډې هسې دننه ډډې څه پکې شته نه او نخب نه مراد او هواء دننه عقل د مازغر د عقل نه خالي دي که مازغر د عقل نه خالي نه وی نه په پیغمبر به ایمان راوړی دا ورته چا وی حسان ابن ثابت انصاري رضی الله تعالی عنه. وانذر الناس دا خلق ويروا يوم ياتيهم العذاب دا ورځ نه چې عذاب به تراشي فيقول الذين ظلموا وای بکسان ظالمان دي ربنا اذا من غرب اخرنا الى اجل قريب واپس کې مونږ یو نیټه ته چې نږدې دا جب دعوت کا بیا دوباره دنیا ته مهلت بو راکې را نجب دعوت کرستا دعوت قبول کو ونتبع الرسول او تابعدارو کو پیغمبرانو اولم تكونوا الله تعالی ورتوای ایا نه تاسو اقسمتم من قبل تاسو به قسمونه خړل د دین مخ کې ها چې مالکم من زوال تاسو د مشره او تاسو د مزود پاره چرته سو زوال نشتا تاسو به دنیا نه د آخرت ته ناراضه ده قسمونه به نه خړل وسکنتم فی مساکن الذين ظلموا انفسهم او تاسو سیدلی په کورونو دا کسانو کې چې ظلم کړه په خپل ځان باندې لکه حجر او مدین والا
وتبين لكم كيف فعلنا بهم او دا ته پڑا غشي و چې څنګه کارم داغي سره کړو وضربنا لكم الامثال او تاسو د پاره موږ مثالونه د قران کې بیان کړو د پوهې لپاره وقد مكروا مكرهم او د خلکو سازش کو د خپل شان مطابق سازش وعند الله مكرهم او د الله تعالی سره جواب د دې سازش یا د الله تعالی په اختیار کې او د دې د سازش یا د الله سره علم د دې د سازش و ان کان مکرهم لتزول منها الجبال اگر چې د دې د مکر او سازش دومره غټو د دې د پاره جوړو چې لری شي د دې په وجبانه غرونه د خپل زینا د پیغمبر مثال د غر دی نو دا سازش د دې د پاره کړو چې دا غر د خپل زینا وخزي دومره سازشونه خلکو وکړو یا معنا دا و ان کان مکرهم او نو د دې د سازش نو د دې د سازش صالح د دې د پاره لتزول منه الجبال چې د دې په وجبانه د غرونو په شانته مضبوط ایمان والا خلک د خپل ځای نه وخزيږي دا زما پیغمبر د مثال د څه لکه غر نو د خپل ځای نه خزول ستا کار نه دی ستا په ځای شنو معنی د خپل خبر نه خزيږي دا ټول معنی فلا تحسبن الله بالکل چې ګمانونه کې په الله تعالی باندې مخلف وعده رسله چې د مخالفت کې د خپل وعده د خپل پیغمبرانو سره ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون نو دا وعده الله تعالی به پوره کوي ان الله عزيز ذو انتقام بشک الله تعالی غالب دی او بدل غستو والده په کوم ورځ بدا وعده پوره کوي او کافرانو له سزا ور کوي یوم تبدل الارض غیر الارض په کوم ورځ باندې چې بدل بشي د ازمکه چې د ازمکه بنئ او السماوات او اسمانونه بم بدل شي دا مطلب اسمان په باره کې قرآن وایي کنه وتكون السماء كالمهل او فهي يومئذ واهيه او اسمان ته چې ګورې نو ابواب دا بټول دروازې شقوق وي او زمکه خو هم د سنې کنه دا ډیره کې او دا غرونه چې کوم دي دا به ویل شي وکانت الجبال كثيبا مهيلا دا به ویل شي دا سي لا ترى فيها عوجا ولا امتا په دې زمکه کې باندې ډیره کې او نه به کې کندي او تكون الجبال كالعهن المنفوش او دا غرونه بدا سوال وزیل کتب ویش دا پمبا الوزین د زمکه حیثیت بدا نه کړ اب رست راضی بیا یوم تبدل الارض غیر الارض فكم ورد باندې بچ بدل شي د زمکه چې د زمکه بنئ بیا والسم دا شکل بنئ والسماوات او د اسمانونه بم بدل شي وبرزول الله الواحد القهار او دی بد قبر نراوزی او پیش بشي الله تعالی ته چې غيو دی او القهار او قوت والده وتر المجرمین او مجرمان ته ګوره یوم یذن په دغه ورځ باندې مقرنین چې دی به یو بل سره جوخ تړل شي مقرنین د یو بل سره جوخ تړل شي فی الاسفاد فزنجرونو کې اغلال او سلاسل سرابیلهم د دې جامې د سي من قطران د ترکولو درنزړو نه به جامې جوړې شي سرابیلهم د دې جامې من قطران درنزړو او د ترکولو نه به دا بدبویم دي دا چې ور والی په سړی پورن خلیوم دا چې ور والی نو ګیم ډیر زیات کوي دا ورم ډیر زیات علی او دا ډیر چې ور والی نو هغه ور تاوم ډیر زیات کوي نو د دې جامې به وته ورغوستي الله دې مولا امان راکړي قطران ستوي وی چې دا یتحلب من شجر دا د ونو نه راغسته کیږي وتطلع به الابل الجربا او په دې باندې پمن او خان خلق مګي په پمن او خانو باندې مګي رانځلو سدي رانځلو پیژنې کله پرې کوشو کې کله आवाजونه کوي رانځلو والے نو چې پچا باندې خارخي کنه نو هغه پزان او کله د ځینې خلک په شملو کې سکیم وي بیا په ګرمۍ کې د سړی وجود تاو نه کوي سپوږی په پښتو سرابیلهم من قطران د دې جامې به د ګوګړو نه او د رانځلو نه وي تخشى وجوههم النار او خورشوي به دې په دې مخونو باندې ور د جهنم اعاذنا الله من ذلك ليجزي الله كل نفس ما كسبت چې بدل ورکړي الله تعالی یو تند داغه عمل ان الله سريع الحساب بشک الله تعالی زر حساب والے چې حساب کول اراده وکي نو هاذا بلاغ للناس دا قرآن پورا پیغام دے د خلکو د پاره هاذا بلاغ دا قرآن پورا بیان دے کې پورا والے دے نور قصو مسو تو خوبونو تا ونګا بنګا تاجت نشتا حاجی د دین د خبرو د زده کولو د پاره د جهنم نه د ځان د بچ کولو او په دنیا کې د سړیتوب د ژوند د تیرولو د پاره هاذا بلاغ دا قرآن بالکل پورا کتاب دے دا قرآن پورا کتاب دے کې ارسشتا او للناس د انسانانو د پاره ده او تاسو ته انسانان نه ښکارې نه ولې دا قرآن نه بیانې دا چې څوک په خپل جماعت کې قرآن نه بیانې او ترجمه نه کوي نو ته دغه د خپل جماعت او د محلي خلک انسانان نه ښکاري
دا به خدای خبر چاته بیا هاذا بلاغ للناس دا قرآن پورا بیان دی او د انسانانو د پاره دی ولینذروا به او دا پیغمبر دې د پاره را لېږلی شوی دی چې د خلک په ایمان راوړي او چې ویرولی شي په دې پیغمبر په ذریعه باندې او د دې قرآن په ذریعه باندې ولیعلموا چې د عام خلک په دې خبره باندې پوه شي د عام خلک هم عقیده برابره شي دین په دې باندې پوه شي چې انما هو اله واحد چې خدای هم دغه یو خدای دی وليذکر اولو الالباب او دې دپاره چې نصیحت قبول کړي خاوندان د عقلونو سورة الحجر الحجر لفظ پکې راغلی دی دا الحجر دا د سمود علاقه وه نن سبا د مدینې منورې نه چې ځې شام طرف ته په دې لاره کې الحجر نومې علاقه ده غرونه دي دا راز د دې صورت زمانه د صورت یوسف نه بعد ده بخت دغه یوه زمانه ده چې کومه دا مخکینی دشمنانو ته زجر ورکوي پیغمبر ته تسلي ورکوي او د خلکو د اعتراض جواب کوي چې ملائک ولې نه راځي الله تعالی ورته ملائک د دوو خبرو دپاره راځي یو د هغې خبرې دپاره راځي لکه ابراهیم علیه السلام نه چې راغلي و چې زیری وله ورکړو او یو د هغې دپاره راځي لکه لوط علیه السلام نه چې راغلي و چې قوم یې وله تباه کړو نو ستاسو پکې کومه یوه خوښه ده نو دی به وایي زما خو د زیري دا خوښه ده نو ته د زیري قابل یې قابل خو د دې بلې خبرې او غواړې دغه یوه نو ځان د دغه قابل که نو د زیرې هغه به دله راشي نو ته خو د دې بلې خبرې قابلې تاله چې راځي خو سزا به درکوي دله ابراهیم علیه الصلاة والسلام په شان عقیده وساته نو بیا به دله راځي حاجي تتنزل علیهم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا بیا به راځي که نه بلکل خو ته خو ځان د هغې قابل که بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب دا د آیاتونو د کتاب او قرآن او د قرآن مبین چې دا په حق دی او په ډاګه دی مبین چې حق لره بیانونکی دی کتاب هم دی قرآن هم دی ربما یود الذین کفروا ډېر ځلې به ارمانونه وکړي کسان چې کافران دي لو کانو مسلمین چې ارمان دی چې دی مسلمانان وي او تابعدار وي د الله کافران نه وي ذرهم یاکلو پرېږده چې خوراک کوي ویتمتعوا او مزې کوي ویلههم الامل او غافله کړي دي در امیدونو فسوف یعلمون دا انجام نه به ډېر زر خبر شي وما اهلکنا من قریة او نه دی هلاک کړی موږ یو کلي والا الا ولها کتاب معلوم مگر د هغې دپاره یو نیټه مقرره وه نو دی وایي کم دی عذاب وایي نه نه عذاب راځي خو په نیټه راځي ما تسبق من امت اجلها نه مخکې کېږي یوه ډله د خپلې نیټې نه وما یستاخرون او نه رستو کېږي وقالو او دا ظالمان وایي یا ایها الذي نزل علیه الذکر ای هغه کسه چې په تا باندې دا قرآن نازل دی انک لمجنون ته خو لیونی چپا به وي ته لیونی نو که تا ته نور سبا ووایي په شیشه چې ته لیونی نو ته بیا ولې خفه کېږي خیر دی داسې خبره خو نه ده پیغمبر ته د پیغمبر نه زیات هوښیار بل څوک د پیغمبر نه زیات بهتر عقل لچای او پیغمبر ته وایي ته خو لیونی دومره بدبخته دی لو ما تاتینا بالملائکة لو ما او لولا یو شی دی لو ما لولا هلا لو ما تاتینا بالملائکة ولې د موږ مقابلې له ملائک نه راولې فرشتې راوله که نه ته چې موږ ته نه یارې ان کنت من الصادقین که ته د رښتینو نه ما ننزل الملائکة الا بالحق موږ نه راولې دا ملائک مګر د یو حق خبرې ده پوره کولو دپاره چې هغه یاده شي لکه ابراهیم علیه السلام له چې راغلي و زیری او یاده شي لکه لوط علیه السلام له چې راغلي و وما كانوا اذا منذرین نو دی خو د دې بلې خبرې قابل دي نو بیا به نه په دې په هغه وخت کې مهلت ورکړی شوي نو چې ځان راغی نو ښه ده که نه رانشي نو ښه ده انا نحن نزلنا الذکر دی وی نزل علیه الذکر انک لمجنون دا قرآن در باندې نازل دی نو ته لیونی وایي دا قرآن به د قیامته پورې د دې حفاظت الله تعالی کوي او دې باندې به خلک عزتمن کېږي دا د عزتمن کېدو کتاب دی انا نحن نزلنا الذکر بشک موږ دا قرآن نازل کو و انا له لحافظون موږ بر دې حفاظت کو نو حفاظت دا دی چې د ماشومانو او د جنکو او د ښځو په ذهن کې الله تعالی واچوي تاسو یې یاد کوي نو یادم کی او سبق هم وي نران پکې ځینې سبق نه وي او جنکۍ پکې هم دغه د قرآن سبق وي ها نو دا الله تعالی تنظیم کړ چاته وایي شابه ته یادوه چاته وایي ته لیکه کارخانو والا ته وایي او دغه والا ته چاپ مطبعونو چاپخانو والا ته وایي شابه تاسې چاپ کوئ چاته وایي ته تفسیر لیکه چاته یې په اردو کې لیکه او چاته یې په پښتو کې لیکه چاته وایي ته خلکو ته بیانوه دا د الله تعالی یو غیبي نظام دی دا مزې د چا نه خوښ دا په غځېدلو خوب د چا نه خوښ خو بس چاته وایي داسې که ته دا که و دا الله تعالی د چا انتظام برابر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين بشك پیغمبران لګل مستانه مخکې په مخکې نو ډلو کې وما تاتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون او ناراضي دي خلکو ته پیغمبر مگر دی ور پورې خندا کوي كذلك نسلكه في قلوب المجرمين دا سموندا قرآن دنه کو په زړونو د مجرمانو کې د نسلكه دوه معنی دي یو معنا دا چې مونږه دا قرآن مجید باندې دا استهزاء
نسلکه مونږ دنکو دا استهزاء په دې قرآن پورې خندل فی قلوب المجرمین په زړونو د مجرمانو کې. مجرمان خلکو چې څوک مجرمان ذهنیت نه وي، مجرمانه ذهن نه وي، نو هغه په قرآن پورې خندا نه کوي. او چې څوک مجرم وي نو هغه په قرآن پورې خندا کوي، نو پته به ورته ولګي. یو معنا دا ده. دویمه معنا دا ده چې کذلک نسلکه داسې مونږ ورټومبو دا د قرآن دا خبرې لکه ستن د سره یې داسې ستن او په ستن باندې سړی داسې ټومبې داسې، نو د دې قرآن دا خبرې داسې ټومبل کوي. دا چې کوم بېدینه خلک دي نو دا څه کوي داسې د ستنې پکې ورټومبي داسې. نو دا ترجمه زما ډېره خوښه ده. کذلک نسلکه داسې مونږ ورټومبو د قرآن دا خبرې فی قلوب المجرمین په زړونو د مجرمانو کې چې غل نو ته وایې غله، نو ته وایې هلکه زما په باره کې ورته لکه چې چا ویلي دي. دا څه خبرې ته وایې سودخوره زه دې پېژنم، ای د قرآن دشمنه زه دې پېژنم. نو دی وایي یاره جوړ دا ورته زما په باره کې چا ویلي دي. حالانکې موږ ته باړو چا وایي، ما ته څه پته ده چې څوک د څه غل دی، خو دومره خو ما ته پته ده چې غل خو به یې څوک، دومره ما ته پته ده چې څوک به د قرآن دشمني، دومره ما ته پته ده چې په چا به د قرآن خبرې او د توحید خبرې بدې لګي. جی چا به لور خور له میراث نه ورکړی، څه خو به یې که نه. نو دا چې ته وایې نو دی وایي هلکه دا څه خیس خی کوي وایي. دا مطلب دی کذالک نسلکه دقه شانې مونږ ورټومبو د دې قرآن دا خبرې، د دې قرآن دا خبرې ورټومبو فی قلوب المجرمین په زړونو د مجرمانو کې په دې ډېرې زیاتې بدې لګي. او دی وایي دا بالکل په ما پسې لګیا دی. لکه تا خو پېژنیم نه، خدای دې غرق نه کړه. وایي نه دا ټولې خبرې په ما پسې کوي. که تا پېژنیم نه، ګیدړ ته زاړو زناور نه وایم خوار شویه، پوهېږې په خبره باندې. ګیدړ زما په فکر کې زناور نه دی، تا زه څه پېژنم چې ته څوک یې. خو زه خو عامه خبره کوم. اوس که تا خې پټ کړی نو د دې زه ذمهوار خو نه یم چې خلک نورې خبرې کوي او ته دا ما یادوي. ما ستا سره زما بل کار نشته، خو زه په تا پسې راغلی یم. زما علت ته داسې د سر ګولې چې تا په مخه یادوم، ته مې د ذهن نه نه وځي. زما د چا خاص سړي سره څه کار نشته، ښه ښه نه پوهېږې په پښتو باندې که نه. اوس د پورې دې ونه پېژندو مونږ، دومره دې څه زده نه کړه چې زه بل کار مې نشته دی. خو په روژه کې علت تا یادومه، زه قرآن وایم چې مخې له څوک راځي نو بس مخې سره ځان سره وړي. جی په دې ځان پوه که. نسلکه فی قلوب المجرمین مونږ ورټومبو د قرآن دا خبرې په زړونو د مجرمانو کې. او لا یؤمنون به ځکه دې په ایمان نه راوړي. وقد خلت سنت الاولین بتاثر تېرې شوي دي خبرې د الله تعالی عادتونه د الله تعالی په پخوانو خلکو کې. ولو فتحنا علیهم بابا من السماء او که چېرته پرانیزو مونږ د دې دپاره یو دروازه د اسمان نه. دا دومره بدبخته دي چې که اسمان کې ورته دروازه جوړه کړو او ورته وایي چې دا هلته ورخېږئ، نو دوی به وایي یاره پر سترګو راله چا جادو وکړو، بیا هم نه مني. مطلب دا دی دا ضدیان دي، ضدي سړی څوک نشي پوهولی. یا خدا چې الله تعالی په اوس زور باندې پوهه کړي، نه کار خو الله تعالی کوي. نور دا ضدیان خلک دي. ته داسې مه وایه چې هغه ولې نه پوهېږي او دا بل ولې نه پوهېږي. نو دی زه ذمهوار یم چې دی ولې نه پوهېږي. نو بیا خو داسې مه وایه چې ابولهب ولې نه پوهېږي او ابوجهل ولې نه پوهېږي، فرعون ولې نه پوهېږي، عبدالله ابن ابی ولې نه پوهېږي. نو د دې څوک ذمهوار دی؟ نو څوک ذمهوار نه یم. ما ته دا ووایه چې دلایل څه دي، د دې قرآن دلایل ټیک دي که ټیک نه دي. اوس دا چې څوک یې مني او څوک یې نه مني دی که زما کار نشته. دغه تپوس زما نه مه کوه چې فلانکی خو دومره غټ مولوي صاحب دی نو هغه یې ولې نه وایي، نو دې سره زما کار نشته. دا مطلب دی ولو فتحنا علیهم بابا من السماء او که مونږ پرانیستې وی د دې دپاره یو دروازه پر اسمان کې فظلوا فیه یعرجون نو دوی ورپکې شوا روان شوي وی چې خطی پکې لقالو بیا به ویلې انما سکرت ابصارنا بېشکه نشه راکړی شوې ده زموږ دې سترګو ته، جادو شوی دی زموږ په دې سترګو باندې. بل نحن قوم مسحورون بلکې مونږ داسې خلک چې په مونږ جادو شوی دی، وی چې په سترګو هم جادو شوی دی، په سترګو کې هم نشه ده او یا جادو را باندې شوی دی. نو خبره بیا نه منله. ولقد جعلنا فی السماء بروجا او بېشکه مقرر کړي دي موږ پر اسمان کې غټ غټ ستوري. بروجن برجونه، دا هغه 12 برجونه د نجومیانو هغه نه یادوي. حاجي اسمان په کوم برج کې دی، نور په کوم برج کې دی، سپوږمۍ په کومه برج کې ده، او دا حمل دی او دا ثور دی او دا فلان کې دی. پر اخباراتو کې راځي دا نجومیان نه ځانه لګیا دي. دغه برجونه نه یادوي. بروجن نه مراد دا غټ غټ ستوري یادوي. وزیناها للناظرین او ښایسته کړی دی مونږ د اسمان د کتونکو دپاره. وحفظناها من کل شیطان الرجیم او بچ کړی دی مونږ محفوظ کړی دی مونږ د هر شیطان رټلی شوي نه. الا من استرق السمع سوا د هغه چا نه چې په غلا غوږ کېږي فاتبعه شهاب مبین ورپسې شي ورپسې لمبه ښکاره. الله ته ښه پته وي د الله نه غلا نشي کولی، خو الله د دې دپاره پرېږدي چې وایي صبر غږ ورته مه کوئ چې په دې لمبې وولئ. نو کله کله چې تاسو ګورئ په اسمان کې نو هغه ځای نه به یو لمبه
نو دا لمبر څه دپاره دا شیطانان ولي شیطانان د ټولو نه زیات شیطانان چې کوم دي که نه دا په امریکا کې دي دا په کوم ځای کې دي په 1833 کې په شمالي امریکا کې پوهېږې په خبره باندې په 13 نومبر 1833 کې په شمالي امریکا کې د نیمې شپې نه د سبا پورې 2 لاکه شهاب ثاقب رالوېدلي 2 لاکه نو پته ولګېده دا شیطانان زیات په کوم ځای کې دي امریکا کې امریکانیانو دا امریکانیان دا حکمرانان او دا فوجیان او دا ټینکرز دا ټینکرز چې کوم دي که نه دا یې شیطانان دي نو ځکه هلته د ټولو نه زیات شهاب ثاقب هم رالوېده دا په چا رالوېږي الله تعالی دې په سم قهر راواچوي والارض مددناها او د ازمکه مونږ خوره کړې ده والقینا فیها رواسیا او مونږ اچولي دي په دې کې غټ غټ درندونه وانبتنا فیها من کل شیء موزون او رازن کړو دي په دې کې مونږ هر یو شی موزون چې د هغې مقدار مونږ ته معلوم دی موزون مقدار مونږ ته معلوم دی وجعلنا لکم فیها معایشه او ګرځولي دي مونږ ستاسو دپاره پرې ځمکه کې معایشه اسباب د ژوند ومن د هغه چا دپاره لستم له برازقین چې تاسو د هغه روزي ورکوونکي نه یې دې ځمکه کې یوازې د چا روزي ده د انسانانو نجی په دې کې د دې څاروو او د دې مرغو او د دې زنده سرو او د دې میږو او د څه څیزونو لستم له برازقین نو منصوبه بندي وایي که راځي وایي جي نو منصوبه بندي به ته د چا دپاره وکړې دا رزق چې په دې ځمکه کې پیدا دی نو دا خو د ټول مخلوق دپاره دی نو ته به منګکورو لم منصوبه بندي کې یاره جي یو وزارت پکار دی چې منګکانو لم منصوبه بندي وکړي بل وزارت پکار دی چې میګو له منصوبه بندي وکړي بل وزارت پکار دی چې چندخانو له منصوبه بندي وکړي او بل وزارت پکار دی چې ملخانو له منصوبه بندي وکړي څو وزارتونه شو دا خو هلکه د پاکستان کې ډېر وزارتونه کم دي یو د منصوبه بندۍ د انسانانو دپاره خو وشو خو د چندخانو د منګکانو د میګو د بل څه مارانو له پکار دی لړمانانو له مې وزیر پکار دی لکه یې به په ځان راړولي هلکه دا پونګي مونګي به چار پیر هلکه دا پکې لړمانانو وزیر دی منصوبه بندي دی له پکار نو دی له هم یو وزیر مقرر که که نه چې ته د انسانانو له منصوبه بندي الله تعالی کړې ده ښه ستا منصوبه بندۍ ته حاجت نشته دا مه وایه چې دونه بچي راوړې نو ټیک وایه چې دونه زیات کړې نو دا د ځانه لګیا دي ښه هر څوک داسې چل کوي وان من شیء الا عندنا خزائنه او نشته یو شی مگر زموږ سره د هغې ډېرې ډېرې خزانې دي وما ننزله او مونږ یې نه نازلو الا بقدر معلوم مگر وایو په اندازه مقرره باندې نو ته ځان د دې قابل کا نور د علم او د رزق او د دې هر څه خزانې د الله تعالی سره دي نو ته څه که هلکه د دې نن 10 کاله مخکې په ایمان یې وایي د ساګو او د بل څه شی و هغه چې خوري خلک څه نوم دی پیتي غونته کې چې جوړوي هغه څه ته څه وایي نسکو په ایمان یې وایه د نن نه پوره 30-35 سال مخکې هغه سړی د لاس اوچت کي چې د ساګو او د دې پیتې او د شملې نه علاوه بل څه خوړل حاجي د دې نه علاوه څه او د جوار ډوډۍ خو چې وړوکې ما ته خپل وخت یاد دی مور به مې دومره څنګوله الله دې وبخي د جوار ډوډۍ مې په شکور کې ولیده او د غنمو به نه ونه شکور له ملت ته ورکړه پوهېږې په خبره ډوډۍ به په دې کوټې په دې ګوټونو کې ګرځېدې پوهېږې په خبره هغې به وایي چې خدای پاکه دا لږ به کله په دې جوارو په دې ډوډۍ راوړي بیا مې یو ځل چې د جوار ډوډۍ وخوړه چې راغلم اریان او دا د جوار ډوډۍ ته خورې لکه دا دې څنګه زده کړه میدان په مسافرۍ کې زده کړه او اوس په اوړي کې به م غنم خوړل او په ژمي کې به م جوار خوړل او ما ته دا یاد دي داسې راته یاد دي لکه دا ساعت یو میلمه راغلی نو په جومات کې ورته هغه بل د یو سړي میلمه خو بل هم پېژنده ورته یې وې هلکه وې د ما سره لاړ شه د غنمو ډوډۍ به د باندې وخورم جمع یې وکړه نه وې د ده سره څه کوې وې ما سره لاړ د غنمو ډوډۍ به د باندې وخورم او نن د غنمو ډوډۍ هر وخت ملاوېږي که نه ملاوېږي او نور په دې بېګا چې دې څه خوړلي وه دې شمارلي بېګا چې تاسو روژه ماته په څه کړی وه او ډوډۍ کې څه پراته وه هم شمارلي نو څومره چې خلک ډېرې ده دومره وله الله تعالی روزي ډېره ورکوي پوهېږې په خبره باندې نو دا منصوبه بندي چا کړې ده دا الله تعالی کړې ده ښه او روزي یوازې ته نه خورې دا نور چې مې راته یو څو څیزونه یاد کړو دې په شانې بې شمېره هغې هم خوري نو داسې مه وایه چې منصوبه بندي کوم بیا به د هغې دپاره هم منصوبه بندي پکار وي واخر دعوانا